عزتمندو مسلمانانو دا یو ماشومه ده ناجوړه ده زړه ته سکون نشته او خفه ده. یو ماشوم ډاکټر دی هغه له ورله هغه ورته زړه سکون او اطمینان دپاره دوایي ورکړي. تاسو دا ویډیو لږه وګورئ. خور دې دلته کښېنه. تلې ماته خورې خیر سي ډاکټر صاحب څنګه لږه خولې ډاکټر صاحب ډېره غمجنه پریشانه یم. ډاکټر صاحب داسې درمل راکړه چې غمونه مې لرې کړي او زړه ته مې سکون راکړي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب دا خو دوا نه ده قرآن شریف دی. خو ته ویل داسې دوا راکړه زړه ته مې سکون وکړه. ښه ډاکټر صاحب له دې سره به مې غمونه لرې شي او زړه به مې ارام شي. بېشکه ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډېر غني نو په دې پیسو کې سکون اکثر دته نه. اکثر که څوک مالدار تاسو به کتلي هغه به د خپلو پیسو څوکیداري کوي. خوشحالي اطمینان د الله جل شانه په کلام کې دی. الله جل شانه قرآن کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. زړونو ته خوشحالي اطمینان سکون دا د الله جل شانه په ذکر باندې میلاویږي. او که څوک وایي چې زما د خوشحالیانې ماته الله راکړي هغه د الله جل شانه د کلام ډېر تلاوت کوي. موږ څه وخت نشته د الله د کلام دپاره. د الله کلامونه په جوماتونو کې پراته دي په کورونو کې پراته دي لیکن موږ یې تلاوت نه کوو. دا قرآن مجیدونه به زموږ دپاره شپارس کوي او الله جل شانه ته به درخواست کوي الله زه چې چا ما سره محبت کړی په دنیا کې مشقتونه اوچتول زه به یې ویلم په شپه ورځ کې به ویم یا الله دی به جنت داخلي. الله جل شانه په دربار کې به جګړه کوي قرآن مجید او د هغه جګړه قبول شوې ده منظور کړی شوې ده د هغه په دربار کې الله جل شانه په دربار کې به جګړه کوي. او چې څوک نه وایي نو هغه به جهنم ته هم ورځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي د قرآن مجید په وجه باندې الله جل شانه ډېر قومونه ښکته کوي او ډېر قومونه چوتوي. نو الله جل شانه دې موږ او تاسو دغسې د قرآن مجید سره محبت او د هغې سره مینه پیدا کړي. الله تعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.